دا میاشت چې کوم دی نو بله شروع کې اختر د شوال ده 6 ورځې دي که په یو سنا باندې تاسو ونې هم صحیح ده که منځ ته منځ یې ونیسئ بیا هم چې کوم دی نو دا صحیح ده نو الله تعالی به یو د ټول عمر د کال د روژو ثواب هم درکړي د هغې سره سره چې کوم دی نو دا فضایل ثواب به بل هم دا درکړي چې د ځمکې کې د هغې دغه ثواب او اجر نه راځي او بل دا چې د جهنم نه بود او لرېوالی هم چې کوم دی نو په دې باندې راوړستی شي چې د دې میاشتې یعنې د وړوکې اختر د شوال د میاشتې 6 روژې یو انسان ونیسي نو دا ثواب د کوم ځای نه کوم ځای پورې رسي نو د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله مبارک فرمیل من صام رمضان چا د رمضان مبارک روژې ونیوي ثم اتبعه 6 من شوال بیا یې د هغې نه وروسته چې دی نو 6 روژې د شوال یعنې د وړوکې اختر د میاشتې ونیوي والثواب انسان د په دې باندې څومره میلاویږي کانه که صیام الدهر نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل په شان د ټول عمر د روژو دي یو سړی کامل عمر روژې ونیسي دغه شانت یو روایت کې راځي راوی وایي ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې دا ځکه بکل یوم 10 دا یو ورځ الله په لس باندې بدلی دا ځکه قال نعم رسول الله مبارک فرمیل آو نو دا یو روایت شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیل چې د وړوکې اختر 6 میاشتې روژې نیول دا لکه د ټول عمر روژې دي دویم نمبر روایت د نبی علیه الصلاة والسلام صحابی د آزاد کرده غلام د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ دے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل من صام 6 ایام بعد الفطر یو سړی 6 ورځې روژې ونیوي د وړوکې اختر نه وروسته کان که تمام السنه دا رسېدی لکه ټول عمر چې لکه ثابت کال چې انسان روژې ونیسي نه تیر روایت د حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ کې دا چې ټول عمر د روژو مساوي دي او د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې شو چې یو کال د روژو مساوي او برابر دي او بیا فرمایل من جاء بالحسنه فله 10 امثالها زکه یو انسان په یو نیکۍ سره راتلل وکړي نو د 10 چنده الله ورکوي په دې وجه باندې یو روایت چې کوم دی نو ذکر شول چې روشو قدرې وړوکې اختر د میاشتې 6 روژې دار انسان د ټول عمر روژې حسابېږي او دویم روایت کې یو کال شو او ورپسې د آیت ټوکړه هم ذکر شو من جاء بالحسنه فله 10 امثالها یو سړی په یو نیکۍ سره راتلل وکړ نو دله د دې 10 چنده الله اجر ورکوي نو چې کله مونږ دا اصول زده کړل چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها انسان یو نیکۍ آخرت له راوړه نبی علیه السلام فرمایل او الله هم فرمایل قرآن کې چې 10 چنده ثواب الله ورکوي خدا 10 چنده ګوره کم از کم دی زیات و نزیات چې کم دی 200 باندې یضاعف لمن یشاء بغیر حساب دی وز د رمضان مبارک میاش انسان روژې ونیسي یو کم 10 ونیسي پوره 10 ونیسي او دا یو پلس باندې بدل شي نه چې یو پلس باندې بدل شو 10 ورځې وي یا یو کم 10 ورځې وي نو دا په 300 باندې حساب شي 300 باندې حساب شي که یو کم 10 شي بیا هم 300 باندې حسابېږي او که پوره 10 شي بیا هم 300 باندې حسابېږي چې میاشت د یو کم ولاړه شي یا پوره لاړه شي ځکه چې اصول داري چې تاسو یو ځای کې نوکري کوله یا یو ځای کې تاسو کاروبار کوه هلته کې تاسو سره ماهانه خبره وکړه چې 10,000 روپۍ به تا ته منتلې میلاویږي د یکم تاریخ باندې نو یو ځای کې چېرته چا را نه لیدلي چې میاشت د 28 لاړه شي یعنې یو ورځ کمی یا 2 ورځې کمی او بیا مالک درته وایي چې ستا څومره تنخوا ده د دې نه به زه د 1 ورځ یا د 2 ورځو کټوتي کوم بلکې که 28 میاشتې هم وله پوره تنخوا ورکوي که کمه ځي میاشت او که پوره ځي همدغه شان د میاشت چې کوم دی د یو کم ولاړه او د پوره ولاړه نه بیا هم د انسان ته پوره د 300 د 300 روژو ثواب چې دی نو د انسان ته میلاو شو او بیا چې کم یو انسان ورپسې د شوال د میاشتې 6 روژې ونیوي نو د دې میاشتې د یو ورځ په 10 باندې بدله شو نو دا 6 چې دی نو د دې نه 15 جوړې شوې نو 360 روژې شي مکمل طور باندې دا او 360 په کال کې چې دی نو دا ورځې دي
نو پر یو وجه باندې دا 36 روزې د انسان دا په 360 روزو باندې بدل شنو لکه ثابت کال د انسان روزې ونوي او بل روایت کې شراله لټول عمر په شانتري نو بیا بل کال لهم تر سو نساو بل کال لهم نصار کال نسا نستا چې کم دینو دا د ټول عمر روزې د حساب شي چې انسان غون عمر روزې نیولي نو ورځې کمی ده او فضایل چې کم دینو د ډېر زیات سیواري فضایل سیواري پر یو وجه الله تعالی یو انسان له توفیق ورکړي نو پکار داره چې یو میاشت روزو نه وروسته را شپږ ورځې ورسره ونیسي ځکه قیامت پر ورځ باندې تعالی ستا عملنامه درکړی شو نو برې کې ورته صایم الدهر حسابېږي ټول عمر روزهدار او که اوړی دی که جمع دی دغه شان دی که صحت دی او که مرض دی که سفر دی او که حضر دی په هره موقع باندې چې دی نو تا روژه نیولې د غوړ عمر روژې دا د دې امت لپاره د الله تعالی یو خصوصي رحم دی او خصوصي انعام دی چې لږ عبادت ثواب چې کوم دی نو دا ډېر ورکړی شي نو د فرض روژو نه علاوه رسول الله مبارک ځای په ځای باندې نفلي روژې هم نیولي چې د هغې نه من جمله د هغې نه چې دی نو د شوال د وړوکې اختر د میاشتې راځي او نور د دې نه علاوه د غونډ کال روژې خو ستا حساب شي اوس به ته وایې چې د غونډ کال روژې حساب شي نو څه چلو شو نو دا د یوې ورځې روژې په سهیل چې رسول الله مبارک بیان کړي دي نفلي روژې نو د انسان عقل وښودي چې ربه دا په یو روژه باندې نفلي باندې ته انسان له څومره اجر ورکړې و چې زما د غونډ کال یا د غونډ عمر روژې ولیکلی شي نو دا ما څومره اجرونه راغونډ کړل د نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی یعنی هم خلق مطلب کې هم خرما هم ثواب یعنی هم د انسان صحت پرې باندې جوړ شي د انسان دنیا په جوړ شي د انسان آخرت په جوړي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت لري فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اغزو تغنمو تاسو jihad کوي غنیمت په بیا مو وصومو تصح او روزه نه سي صحت په جوړ کوي د ځنه پته ولګره چې انسان دا صحت دنه الله تعالی په روزه کې خو دري نمنګ عام تصور دار چې سړی روزه ونسینو انسان ضعیف کی او کمزور کی مونږ یاره شته روزو د لادو بادو نه پرېستلې ما اوس په سیروړو کې اختر د میاشت شپږ روزې څوک څنګه رسي الان ګره کې ور اساني هم د خاص ضروري نه چې په یو ځواني سړی ونس بلکې من ستمز یو نه سره میاشت کې پورا کا ها غوړه دار یو ضعیف روایت نه ثابتېږي غوړه دار چې وړو کې اختر نه ورځ نه ورسته پر لپسې لګاتار سړی ونس را غوړه د نور کې یو ورځ نسی دویم ورځ باندې بیا منځ کې وقفه کې خیر دی پرې میاشت کې چې پوره کې الله اجر درکړي د غونډ کال او د غونډ عمر د روزو ثواب پرې باندې تا ته میلاوي نو هم د انسان صحت پرې روزو باندې جوړ شي هم د انسان چې کم دی آخرت پرې باندې جوړ شي نو رسول الله مبارک فرمایل اغزو تغنمو تاسو غزا یعنی جهاد کوئ نو تاسو غنیمت بیا مومئ وصومو تصحو روزې نه صحت په بیا مومئ وسافرو تغنو او دغه شان دي چې کم دی وسافر سفر کوي تستغنو تاسو بغینا او مالداري بیا مومئ د دین علاوه بلا روایت تیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې نفلی روزې په بارک رسول الله مبارک د امت ته کم دی رقم کم انعامات اعلان کړي دي د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو روایت او مختلف محدثین خپل کتابونو کې دا روایت راغستې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الصيام جنة دا روزه چې کم دی نو یو ډال دی یستجن بها العبد من النار چې پرې سره دا بندر اور نه ځان بچ کوي نو کم یو انسان چې را شپږ روزې د وړو کې اختر ونیوي او دا 13 ورځې ریا یو کم 13 شوي تا د رمضان مبارک ونیوي واستغ الصائم الدهر شوي اوس پرې غونډ کال کې او پرې غونډ عمر کې چې کم دی د جهنم او دغه شان دی چې کم دی د شیطان نه د عملې نه د مختلفو مصایبو نه ته د ډال د شاته چې کم دی نو محفوظ پاتې شي دا شان دی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی اوگد روایت ہے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خپل امت ته چې دا روزه د شی لري څومره طاقت ته خوا ک نفلی روزه خوا کرا فرض روزه نو مسلمان له وکړ دی د روزو سره ځان عادت کی کچرته یو مسلمان منځ د نفلی روزه هم نه نو رمضان مبارک روزو ته ود دومره نو ورخته بیا ر اخیرنه روزه ته اکثر د خلکو رملا تیر ما تیر ته بنو مات بلکې ځان د روزې سره عادت کول پکار دی نو مسلمان له پکار دی منځ د نفلی روزې نسی لګر دې شوال د شپږ شو یا نور داسې منځ یا هر میاشت کې د ایام 20 روزې شي د انسان د پاره مضبوطه قلاره نو رسول الله مبارک فرمایل چې الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه تاسو ته پته شته امتیانو چې را قران او دا روزه رات شي دا دوانه چې کم دی یو مضبوط قوت ته
چې دا روژه او د هغې سره سره چې کوم دی نو قرآن د قیامت په ورځ باندې به د انسان سفارش کوي. یقول الصیام، روژې به خدای پاک ته وایي چې ای ربي، ای زما ربه، منعته الطعام والشهوه، ما د خوراک خواهشات وغیره نه چې کوم دی نو منع کړی، نو فشفعنی، ته زما سپارش وکړه او دا انسان چې کوم دی نو جنت ته بوځه. ویقول القرآن، او قرآن به رب کائنات ته وایي چې منعته النوم باللیل، ما د شپې د خوبه منع کړو، نو فشفعنی فی، پرې باره کې د انسان په باره کې زما سپارش قبول کا. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فیشفعان، د دواړو سپارش به قبول شي او د انسان به جنت ته بوځي. پرې وجه باندې د دوه سیونو سره مسلمان له پکار دی انسان عادت. منګه قرآن هم د رمضان سره خاص کړی دی چې رمضان کې به صرف دغه قرآن وایه، نور به یې مضبوط تړو بیا، او بیا چې رمضان مبارک نه ورځ مخکې راشي نو بیا تپوس کې زما قرآن کم ځای وروایلی. په دې وجه مسلمان له پکار دی صرف رمضان دپاره نه راغلی، د رمضان سره یو تعلق دی چې پرې میاشت کې نازل هم دی او پرې میاشت کې به جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته ده ورکو. دا دوه سیزونو سره مسلمان له پکار دی ځان عادت کړي. دا ډېر طاقتور سیزونه دي، یو قرآن دی او بل چې نو دا روژه ده. نو رمضان نه علاوه نفلي روژې چې کوم دی نو دا په کثرت سره مسلمان له پکار دی چې دا ونیسي. په دې وجه یو بل روایت دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه، ګوره نفلي روژې را کمې بعض چې مونږ کوو دا نفلي روژو د فرض ختم شوي، دا د شوال د وړو کې اختر دا شپږ ورځې چې طالب رکال یا ټول عمر ثواب میلاویږي دا نفلي دي. او د نفلي روژو په باب کې رسول الله مبارک څه فرمایي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من صام یوما، یو سړی صرف او صرف یو ورځ روژه ونیوه ابتغاء وجه الله، صرف د الله د رضا لپاره، سریا وغیره پکې نه و، و دې انسان د برې باندې اجر څومره میراو شو؟ بعده الله من جهنم، خدای پاک د یو نفلي روژې په برکت سره د انسان د جهنم نه لرې کي. و څومره لرې کي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثال ورکړه، کبود غراب طارق، لکه یو کارغه چې کوم دی نو دی والوځي، وهو فرخ، او دا یو مرغوړی وړوکی، یعنې د جالې د کارغې او بچی پاسېره او الوزیرې حتی ما تحرمن، مسلسل روان دی روان دی روان دی تر دې پورې چې بوډا شو، د بوډاوالي د وجې نه راپرېوت او مړ شو. وس دې ځای کې رسول الله مبارک چې کوم دی مثال د کارغه ورکړه، ځکه چې تمامو مرغو کې د رفتار ډېر زیات کوي، په یو سنا باندې روان یې، اگر کله د ډېر مدم رفتار دی، ډېر تیز نه ځي، خو ډېر مدم غونته روان یې او دې ستړی کېږي نه، ډېر زیات سفر دی کوي او د عمر هم ډېر زیات سوی. په دې وجه چې یو مرغوړی د رجالې نه پاسې روان دی، الوځي ځوانۍ ته ورسېد، بوډاوالي ته ورسېد، زندګي ختمه شو، بیا په کوم ځای باندې راوغورځېد، نه هغه ځای پورې چې کوم دی د انسان د یو نفلي روژې په برکت سره دا لرې شي. نو دا شپږ ورځې چې وړوکې اخترداري دې کې ته دومره بود هم ستا او د جهنم په منځ کې راغی، دومره ته لرې هم شي د دوزخ نه، او د هغې سره سره له د یو کال او د ساوت عمر چې کوم دی د روژو ثواب هم چې نو دا درشي. حالان کې اسانې دي. دغه شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په دې باب کې مختلف روایت دي، کله او یا کاله یادوي، کله د کارغه را مثال ورکړه، کله چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو خندق مثال ورکوي، لکه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه نه روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل لو ان رجلا صام یوما، یو سړی یو ورځ صرف روژه ونیوه، یو ورځ تطوعا او نفلي ونیوه، فرضي هم نه ګورې، ښه رمضان فرض نه، صرف نفلي ونیوه، یو ورځ یې ونیوه، او ثم اوتي ملء الارض، او بیا دله دا مکمل ځمکه ډکه ورکړی شي، مکمل ځمکه ډکه شي ذهبا، د سونې نه، یعنې دا ځمکه مکمل هموار میدان شو او دا د سونې نه داسې پیمانه شي او د انسان له ورکړی شي، دا ستا د نفلي روژې چې دا ثواب دی. نو بیا هم نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمیل لم یستوفي ثوابه، د دې انسان ثواب بیا هم مکمل نشو، خاک ولې چې دا ځمکه تنګه ده او پرې نفلي روژه چې الله تعالی کم اجر او ثواب ورکوي، نو دا ثواب پې سیوا دی. په دې وجه تاسو یو لوښی راواغسته، یو مثال په طور باندې یو پلیټ تاسو راوست، او پر یو پلیټ کې تاسو دړی یا کیلو غنم وراچوئ، و ظاهره خبره داره چې ته دکاندار ترې 500 روپۍ ورکوي، پرې 500 روپو باندې اوړه راکړه یا غنم راکړه، او دې تاله پرې 500 روپو باندې کمړه درکوي، هغې پسې تا یو وړوکی پلیټ وړی، اوس دغه پلیټ کې دا راځي نه، نو دکاندار به تا ته وایي چې په 500 روپۍ ستا دومره غنم کېږي چې دې لپاره غټ لوښی پکار دی، را لوښی دې وړوکی دی. همدغه شانتې مسلمان سړي یوه نفلي روژه ونیوه، الله چې کوم اجر ورکوي او د دې اجر دپاره د ځمکې نه یو پلیټ جوړ شي راسي، او اجر د سونې په شکل کې خدای پاک ورکي،
او د ځمکې را پلیټ پرې سره مکمل طور باندې ډک شه. نبی علیه السلام فرمیل لم یستوفی اجره در اجر چې کوم دی نو اوس هم پوره نشو دون یوم الحساب علاوه د قیامت د ورځې نه. یعنې ده ته د نفلي روژې دا ثواب چې صرف د قیامت په ورځ باندې ورکړی کي ځکه هغه ځمکه ډېره زیاته وسیعه ده فراخه ده ستا د اجر چې کوم دی نو په هغې کې دا راځي. نو دا څومره زبردست رسول الله مبارک درې امت لپاره بشارتونه چې نو دا ذکر کړل په دې امت باندې الله تعالی یو خصوصي نظر دی یو خصوصي رحم دی. نو الله تعالی نه وغواړئ دا میاشت چې کوم دی نو بله شروع کې اختر د شوال ده 6 ورځې دي که په یو سنا باندې تاسو ونې هم صحیح ده که منځ ته منځ یې ونیسئ بیا هم چې کوم دی نو دا صحیح ده. نو الله تعالی به یو د ټول عمر د کال د روژو ثواب هم درکړي د هغې سره سره چې کوم دی نو دا فضایل ثواب به بل هم دا درکړي چې د ځمکې کې د هغې ځمکه کې دغه ثواب او اجر نه راځي او بل دا چې د جهنم نه بود او لرېوالی هم چې کوم دی نو په دې باندې راوړستی شي. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کوم د نبی علیه السلام د تره زوی دی چې کوم دی نو فرمایي د نفلي روژو مطابق چې ګوره دا نفلي روژې اوس خو بیا د دې میاشتې کې به یو خاص ګرمي هم شروع شي دا میاشت چې څومره ګرمه او څومره په ګرمۍ کې روژې نیسي دومره د دې انسان اجر د هغې سره سره چې کوم دی نو سیوا کي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه السلام د تره زوی دی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابو موسی علی سریة حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام چې کوم دی نو دی ولېږه د یوې سریې سره د مجاهدینو د یو لښکر سره فی البحر په سمندر کې یعنی لاره په سمندر کې تللې وه نبی علیه السلام دی د مجاهدینو د یوې دستې سره ولېږه. فبینما هم کذلک حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی هم په دې حالت کې روان دي راسي سمندر کې قد رفعوا الشراء فی لیلة مظلمه تکه توره تیاره ده او په هغې کې دوی خپل بادبان تړلی دی بادي کشتۍ به کم چې هغه بادو لپاره کم سي یا څپېړې غونتری اوچتې کړي دي چېرې دا کشتۍ تکه د شپې روان دي اذا حاطف فوقهم یحتفو یو اواز کوونکي پر یو د پاسه چې کوم دی نو اواز وکړو حاطف معنی د غیبي اواز کوونکی د ټلیفون ته هم حاطف عربۍ کې وایي لکه سړی نه او د بل ځای نه داسې خفیه اواز راځي نو پر یو وجه یو حاطف یو غیبي اواز کوونکی راسي اواز وکړه وی یا اهل السفینه قفو ای کشتۍ والو لږ ودرېږئ اخبرکم بقضاء تاسو ته یو فیصله اورما یو حکم درته اورم یو فیصله درته اورما قضاه الله علی نفسی چې خدای پاک هغه فیصله خپل ځان پاک کې کړی په خپل ځان باندې کړی ده. فقال ابو موسی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه ودرېد او ویې ورته وی اخبرنا ان كنت مخبرا یاره که ته خبر ورکوونکی نو موږ له خبر راکړه چې دا څه خبر موږ له راکې الله را څه فیصله کړې ده دا څه حکم الله تعالی صادر کړی دی. قال نو هغه مخبر وي هغه حاطف اواز کوونکی چې کوم دی نه وي چې ان الله تبارک وتعالی قضا علی نفسی الله دا فیصله په خپل ځان باندې کړې ده انه من آتش نفسه له فی یوم صائف کم یو کس چې په سخته ګرمۍ کې ځان خدای لره تږی که یعنی روژې ونیوه ځان تږی کول نه مطلب ده روژې ونیوه سقاه الله یوم العطش الله به د هغې تندې په ورځ باندې دی چې نو دا سیرابه کي. اوس موږ وایو چې سړیا تندې په ورځ باندې اړو بس که به نه کړي خو موږ لیدلې نه ده خدای د هغه تنده موږ ته ښیي نه ځکه د پیغمبر علیه السلام روایت دی دا نور به راسره یو میل په مقدار باندې راښکتی ښه میل چې کوم دی د ځمکې د رقبې ته هم وایي دا خو مشهور دی تاسو یې پیژنئ او عربۍ کې میل چې دی سلای ته هم وایي د خدای شان دی سلای د سترګه چې به خلک تورئ نو راوي چې کوم د پیغمبر علیه السلام نه روایت کړی دی هغه ما دوباره تپوس ونه کړه چې پیغمبر علیه السلام نه چې یا رسول الله ستاسو مقصد کم یو دی دا د یو سلای په مقدار باندې او که د ځمکې د رقبې په دې مقدار باندې نو که د ځمکې رقبې په مقدار باندې نو دا به څومره نږدې بیا نو هر یو انسان به ګرمۍ والی او تنده به هېڅ قسمه اوبه به نه سوا د پیغمبر علیه السلام د حوض کوثر نه هېڅ یو سوری به نه سوا د نبي د الله تعالی د عرش د سوري لاندې نه نو په دې وجه باندې هغه مخبر سمندر په منځ کې چې کوم دی ابو موسی رضی الله تعالی عنہ او د هغې سره سره د هغه ملګرو ته چې کوم دی نو همدا آواز وکړه چې الله فیصله دا کړې ده چا چې د الله د رضا لپاره ځان تږی کړه د ورځې نو خدای پاک به سقاه الله یوم العطش دا هغې تندې په ورځ به خدای پاک چې کوم دی نو اوبه ورسکوي. او یو روایت کې راځي داسې الفاظ راغلي چې ان الله تعالی قضا علی نفسی خدای پاک په خپل ځان باندې دا فیصله کړې ده انه من عطش نفسه لله فی یوم حار کم یو انسان چې د سختې ګرمۍ په ورځ باندې ځان خدای لره تږی که یعنی روژې چې کوم دی نو دا ونیوه کان حقا علی الله عز وجل
خدای پاک باندې حق ته لازم دی ایرویه یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ باندې هم دغه انسان بیا سیراب کی د دنیا را تندی د روزي په صورت کې چې کوم دی په شکل کې د دنیا تند وسکله وسب به اخوا تند خدای پاک دا نه راولي نو راوي سوی راوي وی کله چې حضرت ابو موسی رضی الله تعالی دا الفاظ چې کوم دی نو اوریدل دا غ حاتف او دا غ مخبرنا نو راوي وکانه ابو موسی يتوخل يوم الشديد الحر دبه چې کوم دی انتخاب دراسي سخت ګرمۍ کو کم یعنی روزي د پاره به انتخاب درسي ورځي کو چې الذي یکاد الانسان ينسلخ فيه الحر فيصوم در انسان قریب و چې انسان دا سرمن د سخت ګرمۍ د وجه نه چې کم دینو داسې اوزي کله کله ګرمي انسان بری جسم باندې خلی راشي دا بدن ته چې زماره سي روز شو ساشرا سرمن می چې کم دی جسم نه دا نړیږي ختميږي اوم د قشان د ورځ به کم دی حضرت ابو موسی رضی الله تعالی کتا او یاره چې بری ورځ باندې زته ډیر زیات شم تګه شمه او روزه چیرې نو داونه سمنو پر سټیم باندې بداغه بیا چې نو دا روزه نو دا مختلف روایت تیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پرې باب کې چې نفلی روزي دی امت نسی بڑا فضیل پرې باب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي چې کم دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار هم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دی فرمای اسنت النبی صلی الله علیه وسلم الی صدری یو پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سری خپل سینې ته اړم کړی دی یعنی زما سینې طرف ته ډډوالی دا فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من قال لا اله الا الله ختم بها ختم له بیا یو کس لا اله الا الله کلمه وی او په دغه لا اله الا الله باندې خاتمه شو نه درې لا اله الا الله نور بیا مرتد نشو دخل الجنه دی به جنت ته کم دینو داخل شي او دویم نمبر رسول الله مبارک فرمایل ومن صام یوما ابتغاء که یو سړی چې کم دی یو ورځ صرف روزه ونی او یو ورځ ابتغاء وجه الله د الله د رضا لپاره او ختم له به دخل الجنه او په دغه باندې خاتمه شو په دغه باندې خاتمه شو دی وجه کم دینو جنت ته داخل شي او نور وته هم داسې بلا فضیل چې کم دینو دا اورول بهر کې مسلمان له بکارداری رمضان نه علاوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختلفو میاشتو کې مختلف اوقاتو کې چې کم دینو کم نفلی روزي دي نفلی روزي دي هم دا مسلمان نسی زکه بهترین ډال دی نستا په جسم باندې مرز اٹیک کول شي نه دشمن او نس پتا باندې چې نه اٹیک کول شي نو دا غیر پاره اوس درې میاشتې کم دینو بهترین دا شپږ ورځې روزي دي د یو کال الله به اجر د روزو درکې او دغه شان دي کم دینو ثابت عمر اجر به درکې د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت تیرې او قلت یا رسول الله ما وی اې د الله رسول مرني بعمل ما ته عمل وخیت هغه عمل سړي زیات کوما قال عليك بالصوم فانه لا عدل له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته روزه نسا زګه د روزو په شانتي عمل درې مساوي بل نشته نو قلت یا رسول الله مرني بعمل ما دوباره ما تر عمل حکم کوي او عمل راته وخیا یعنی ما را خیال چې دویم عمل براته وخی قال عليك بالصوم فانه لا عدل له ما ته روزه نسره دی برابر بل نشته ندریم سلم بیا تاسو کومه کار تر ناشنا د دین علاوه یو بل کار وخی قلت یا رسول الله مرني بعمل ما اې د الله رسول او عمل راته وخیا قال عليك بالصوم فانه لا عدل له دریم پیروانم پیغمبر علیه السلام فرمایل روزي نسا زګر دی برابر نشته نماز سلورم پیر دی تاسو کوم نو شاید وسرات سبل سوخی نو قلت یا رسول الله مرني بعمل ما سلورم پیر باندې یاد الله رسول ماته او عمل وخی قال عليك بالصوم فانه لا مثل له روزي نس روزي دری په مثل باندې کوم دینو بل شی را نشتی او نسائی شریف کې چې کوم دی اگر روایت ته کې راسي الفاظ راغلي چې اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم زره نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال رالما نفقلت ما ورته یا رسول الله اے دا الله رسول مرني بامر ما ته اوداس حکم وکا د اوداس کار حکم راته وکا ينفعني الله به چې خدای پاک پاغه سره مال نه فراکه قال عليك بالصيام ما ته روزه پسان لازم کر روزه نه سروجي بس الله بده دې په جوانه کم دې ناغه تعالی نه فدر کې فانه لا مثل له ذکر دې په مثل باندې کم دې نو نشته او یو بل روایت هغه کې راسي الفاظ راغلي چې قلت یا رسول الله مارته اے دا الله رسول دلني على عمل مال او دس عمل طرف ته دلالت راکې او دا سي عمل راته وخیا چې ادخل به الجنه چې دا هغه عمل پس ریس سره جنت ته ور داخل شم قال عليك بالصوم ما ته روزي په ځان باندې لازم کا فانه لا مثل له زکد روزو په مثل باندې بل شي نشي ندام مختلف تپوسونه دي وکړل او رسول الله مبارک بار بار ما قیو جواب ورکړي نو صحابي پرې خبر باندې مطمئن شو چې دا روزه غره معمولی شی نه لري فرضي خو فرضي دي دا خو به تخامخانه سره خدای پتا فرض کړی نفلی روزه درې مساوي بل شي نشته نو راوی وای د حدیث فکان ابو امامه
دا ابو امامه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړ رسول الله مبارک د بار بار وی روزې نسا د بس چل کو لا یرا فی بیتی الدخان نهارا د په کور کې ورځ چرته چالوګې نه ولیدلې ښا د ورځ چرته چالوګې نه ولیدلې نو تبو سوچ د میلمنه بوم پټې رس نو رايو وینا الا اذا نزل بهم ضيف الا بد د په کور نه لوګې د ورځ پورته شي د کړه وکله میلمانه را لړ چې میلمه بنو نو بیا د په کور کې چالوګې نه ولیدلې یعنی مطلب دا چې د وم روجوا د غونډې کړمې بروجوا ذکر کړمې نه نو بیا هم د کور نه لوګې خطا د میلمنه علاوه د کور نه به د ورځ لوګې نه اوچتیره ذکر رسول الله مبارک صحابو ته داسې خبرو تلقین ورکړي چې دا انسان د پاره د دنیا د آخرت چې کم دی هغه فائدہ ورسي بهر کیف دا د نفلی روزو اجر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مختلفو ځایونو کې او پرې باب کې بلا روایت تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خودم را خبره مونږ وکړه چې دا ورپسې د ریوړو کې اختر شپږ ورځې روزي چې کم دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د یو کال ثواب الله تعالی د روزو ورکي او دغه شان د ټول عمر ورکي یعنی 300 تاج کم دینو صرف د رمضان مبارک روزه ونوي دیرشته ونوي خدای پاک هر او پلس اسمانه بدل کړي ذکر خدای اصول داري من جاء بالحسن فله عشر امثالها چا یونی کې اخرت لراوړ لسن ثواب برته میلوي 300 دی هغه شي شپږ دی بسره دی وړو کې اختر ونوي 60 دا شي 360 په کال کې ورځ شي بس هر کال نه سټول عمر کيو کال دیونه د کال اجر دی الله ری مونږه په دین باندې صحیح عاملین وګرځي واخر دعوانا الحمدلله.